ولما بلغ اشده اکل چې ورسید یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اشد دا وای د عقل پختگی څه شي د عقل پختگی موجوده مرزي کو ورته مونږه میچورټی وو ولما بلغ اشده اکل چې دې ورسید مچور شي آتینا مونږ ورکدلا حکما قوت فیصله حکما معنا قوت فیصله قوت فیصله دا د انسان او خصوصا د نارینه پہچان او شناخت دی چې د خبره کې فیصله کول شي یعنی کنفیوز نه څه شي کنفیوز نه بس خبره باندې فیصله کول شي بل دا خبره یاد اسه کې ادا سکا صحیح اباده سره داسي اب بزدل غندي ا فیصله نشي کوله یو کده مخکې د پښاغي زړه پاکه ولا مخکې شهر وکړه یو طرف ته صحیح دا چې یو قدم سره مخکې درسته دي د دې د خیر کار نه کیږي صحیح شو په ځان کې کنفیوز دي نو بس کنفیوز کیږي ما بس زمون په وطن کې ضرب المثل پته نشته چې تاسو وطن کې څه نشته کې دې چې په بل الفاظو کې زمون وطن کې وسه کار چې کنه توکل کوو خدای باندې څه کوه نو موږ توکل دا نر دی ان دیو اپالوجي ملتي اپالوجي او اندیشنا تاسو اندیشنا وای کنه وای موږ توکل دا نر دی اندیشنا دا شذ ده اندیشنا مکوا بس just jump go ahead and do whatever you want to do if you are confused you will never do anything صحیح دا قوت فیصله دا د انسان شناخت الانسان شناخت دی ځکه بعض اوقات خو به ته دا فیصله دومره زر کې کدی اونکړه you will lose it ته به لوز کی صحیح شو اجه غنی تاسو سره یادېږي څه خبره به یادېږي ها نو معنا دا چې قوت فیصله چې بس خبره ده فیصله کړه یو طرف ته کا فیصله کا زر یو طرف ته کنفیوز کیږي ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې حضور علیه الصلاۃ والسلام ډېر عجیب خبر وکړه چې احرص على ما ينفعك واستعن بالله ٹھیک ته سوچ وکړه سوکا think about a specific thing which is a benefit for you but the moment you found out that's good for me just go ahead and do it حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ احرص على ما ينفعك be eager anxious and brave چې څه شی د فائدې وي د دنیا یا د آخرت د فائدې نو بس ور مخکې کېږي البته واستعن بالله الله نه امداد غواړه چې والله دا کار کوم خدای ته مې مرګ راشي خدای ته مې مرګ نو تاسو سوچو کو او شروع وکړو نو په اعتماد شروع کا صحیح وان اصابك شيء کتا ته رزلټ otherwise راغی if the result came otherwise حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے فقل ما شاء الله وما قدر بس انت بیا عقیده دا په خو ساته چې دې وټ الله سبحانه و تعالی has decided دا الله تعالی فیصله ده ولا تقل پیغمبر وایي چې او کارو شاغینه پس بیا دا موایا چې لو ان فعلت كذا لكان كذا وكذا if I would have done it like this so it would have been like this don't do that what happened that is the decision given by Allah subhanahu wa ta'ala دا په کومه خبره کې وته وای کدا څه نه کړی نه داسې بشیو او کدا څه نه کړی نو داسې بشیو ان سار احمد وای کومه ټرانسمیشن چیک کړی نو بنو ناس شوی صحیح نه بس مو ہے بس ټرانسمیشن کې نه تو تور بلا ورسې د خدای په فلاوه د خدای بل درک ته خفه نه که خبره نه در کولای شم $100